أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة دا مکی صورت تے. د مکی صورت مطلب دا دے چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی منورې د هجرت نه مخکې دا صورت نازل شوی دی. نو سوره فاتحه دا مکی صورت دی. بسم الله خاص فنم د الله تبارک وتعالی الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کون کے دے. الحمدللہ طول تعریفنا للہ خاص اللہ تبارک و تعالی لردی، رب العالمین چفالن کے د مخلوقات دے، الرحمن عام مهربان دے، الرحیم خاص رحم کون کے دے. الرحمن عام مهربان دے، په دنیا کې په کافر او په مسلمان دواړو مهربان دے، دواړو له روزي ورکوي. الرحیم خاص رحم کون کے دے. په آخرت کې صرف په مؤمن باندې بیا رحم شته او په کافر نشته. مالکی واقدار دے یوم الدین د ورځې د قیامت. ایاک نعبدو خاص تعالی را بندگی کو، و ایاک نستعین خاص تعالی مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم اوخی مونږ ته لار برابره. صراط الذین لار دای کسانو انعمت علیهم چې انعام کړي تا پاغي باندې، چې هغه انبیا دي، صالحین دي، شهدا دي، نیکان خلق دي. غیر المغضوب علیهم نه لار دای کسانو چې غضب کړي شوی پاغي باندې چې یهود دي. وللضالین نه لار د گمراهانو چې نصارا دي. آمین الله قبول کی دا دعا زمونږه. سوره بقره دا مدنی صورت ته. د مدنی صورت مطلب دا دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمین مدینی منورې ته د هجرت نه پس دا صورت نازل شوی دی. بسم الله خاص فنم د الله تبارک و تعالی الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کون کې دی. الف لام میم الله تبارک و تعالی فو دے پمانه د دی حروفو. ذالک الکتاب دا کتاب چې دی لا ریب فیه هیڅ شک نشته دی فاغی کی. کتاب نه مراد قرآن دی. هدن هدایت تے للمتقین دفار د متقیانو، ځکه فائدہ تی صرف متقیان اخلی. الذین دا متقیان کسان دی یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیب باندې، ویقیمون الصلاة پابندی کوي د مانځو، ومما او د هغې مال نه رزقناهم چې ورکړی مونږ دوی ته ینفقون خرچ کوي. والذین او دا متقیان کسان دی یؤمنون چې ایمان لري بما په هغې کتاب باندې انزله چې نازل کړی شوی دی الیکا تا ته
مراد تینا قرآن دے وما او فهغ کتابونو باندې انزلا چې نازل کړي شوي دي من قبل کا مخکستانا مراد تینا نور آسمانی کتابونه دي تورات زبور انجیل دغه شانتي نور آسمانی صحیفې وبالآخرت او په آخرت باندې هم دوی یوقنون یقین ساتي اولئک دغه کسان چې دي دا کم صفتونه چې ذکر شو علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د طرفه د رب د دوینا و اولئک او دغه کسان چې دي هم المفلحون هم دوی دي کامیاب ان الذین یقینا کسان کفرو چې کفر کړي دي سواء برابر ده علیهم په دوی باندې انذرتهم کوچرته ويری دوی لرا ام لم تنذرهم یا ون یری دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ولی ځکه د دوی کفر د وجې د ضد نه دی د نافوی د وجې نه دی د ضد د وجې نه دی ځکه ایمان نه راوړي ختم الله مهر لګولی الله تبارک وتعالی علی قلوبهم په زړونو د هغوی باندې وعلی سمعهم په غوږونو د هغوی باندې وعلی ابصارهم پسترگو داغی باندی غشاوتن فردی دی ولهم داغی دپارا عذاب عظیم عذاب دی لوی ومن الناس زنی دخلقنا من خاصوک دی یقولو چوای پخل باندی آمنا مون ایمان راوڑے باللہ فاللہ تبارک و تعالی باندی و بالیوم الاخری فورز داخرت باندی وما هم او حال داده چی ندی دوی بمؤمنین ایمان راوڑن کی پزڑ سرا صرف پخلوی مون ایمان راوڑے یخادعون اللہ چلول کوي دوی د الله تبارک وتعالی سره والذین او دای کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی په خپل ګمان باندې دوی چې موږ دوکه ورکو وما یخدعون او دوی چلول نه کوي الا انفسهم مگر د ځانونو خپلو سره وما یشعرون او دوی نه پوهیږي فی قلوبهم فزړونو د دوی کې مرض د منافقت ته فزادهم الله پزیات کی دوی لرا الله تبارک وتعالی مرضن دا مرض خیر دورتا ولهم دوی د پارا عذاب علیم عذاب دے درناک بما کانو پسب داغی چی ودو یکذبون چی دروغ وائین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هر کله چې اویلی شي دوی ته لا تفسدوا رانې مکوئ فی الارض فازمکه کې قالوا نوای دوی انما نحنو یقینا مونږ چې یو مصلحون اصلاح کوونکي یو الا خبردار انهم یقینا دوی هم المفسدون هم دوی دی ورانی کون کی ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پویږي و اذا قیل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان راوړی کما آمن الناس سرنګ چې ایمان راوړی دی کامل خلکو الناس نه مراد صحابه کرام دي ځکه دا کامل خلق ته قالو نوای دوی انؤمنو آیا ایمان راوړو مونږه کما آمن السفهاء سرنګ چې ایمان راوړی دی بی وقوف صحابه کرام ته نعوذ بالله بی وقوف وي الا خبردار انهم یقینا دوی چې دي هم السفهاء هم دوی دی بوقوفا ولكن لا يعلمون لیکن دوی نفویگی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ او خغه وخت چې دوی مخامخ شي دای کسانو سره آمنو چې ایمان راوړي قالو نوای دوی
آمنا مون ایمان راوړی دی و اذا خلو او هر کله چې ځان لشي الی شیاطینهم د خپلو شیطانانو سره شیطانانو نه مراد د دوی مشران دي قالو نو وای دوی انا معکم یقینا مونږ تاسو سره یو انما نحنو یقینا مونږ چې یو مستهزئون ټوکې کوونکي یو په مسلمانانو پورې الله تبارک وتعالی یستهزئ سزا باور کی د ټوکو بهم دوی ته ويمدهم او پریدي دوی لرا فی طغیانهم فسرکشی د دوی کی یعمهون حیران او پریشان اولئک الذین دغه هغه کسان دي اشتروا الضلالتا خوخه کړه گمراهی بالهدى فهدایت باندې فما ربحت فسګټه اونکړه تجارتهم تجارت د دوی وما كانوا او ندی دوی مهتدین سملار مندن کی مثلهم مثال د دوی او مثال د وحی یعنی مثال د کافر د مکی او د مثال د نبی علیہ السلام مثلهم مثال د دوی او د وحی کمثل الذی فشان د هغه کسته استوقد نارا چې بل کړي ور یعنی نبی علیہ السلام مثال داسې لکه په تور تیاره کې چې انسان رڼا وکي فلما اضاءت فظهر کله چې رڼا کې داور ما حوله چار چاپیر ددنا ذهب الله بوزي الله تبارک وتعالی بنورهم رڼا د دوی وترکهم او فرید دوی فی ظلمات فتیرو کې لا یبصرون دوی هیڅ نه سمون دوی کان دي بکمون دوی چاړاګان دي عمیون رړاند دي فهم فزدوی لا یرجعون نراگرزی حق تا وگونشتا جبشتا سترگشتا ہو حق پی نفی جنی او کصیبین یا مثال د دوی پشان د باران والده سړی چې په باران کې وي من السماء د برنا فيه فاغی کې ظلمات تیری وي ورعد گړزګړز وي وبرق او برېښناوي یجعلون دوی ګرځوي اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندرونو نه حذر الموت د وجې د یری د مرګ نه فمنافق باندې آیتونه د جهاد په قرآن کې داسې لګي لکه تندر د اسمان والله الله تبارک وتعالی محیط راګیرون کې د بالکافرین کافرانو لرا یکاد البرق نزدې د چې برېښنا یختفو وتختوي ابصارهم طاقت دسترګو د دوی کلما هر کله اضاء چې رڼا شي لهم دوی ته مشون دوی زی فيه فاغی کې مطلب داره په منافق چې په دین اسلام کې په شریعت کې خپل فائدہ اینی بیا په شریعت عمل کوي و اذا اظلم او هر کله چې تیار شي علیهم په دوی باندې قامون بیا ادریږي چې کله په دین اسلام کې خپل فائدہ او تنخکاری بیا په عمل نه کوي ولو شاء الله کوچری غختل الله تبارک وتعالی لذهب خامخا بوتل بو بسمعهم طاقت د اوریدو د دوی وابصارهم طاقت د لیدو د دوی ان الله
یقینا الله تبارک وتعالی علی کل شیء قدیر فهر سیز باندې قادر دی. یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو بندگی وکئ ربکم الذی درفس تاسو خغی ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین او خغ کسان من قبلکم چې وړاندې ستاسو نو پلار نیکه دي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو ویریږئ د الله نه. الذي الله تبارک وتعالی خزات جعل ګرځولی دا لکم الارض استاسو د فیدې د فارز مکا فراشن فرش والسماء او اسمان بناء چت وانزل راوروی من السماء دبرنا ماء ابو فاخرج فسروباسی به فدی ابو سرا من الثمرات دمیونا رزقا لکم دفارد خوراک ستاسو فلا تجعلوا فاسمگر زوی لله الله تبارک وتعالی لرا اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال داده چې پویږئ تاسو چې دا هر څه کوونکی الله دی. وَإِن كُنتُمْ کوچریئی تاسو فی ریب فشک مما د اغی قرآن نا نزلنا چې نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په بند خپل باندې فأتو فسروړی بصورت یو صورت من مثله په مثل د قرآن ودعو روبلی شهداءکم گواهان خپل گواهان مراد مشران خپل دی من دون الله سوا د الله تبارک وتعالی نا ان کنتم صادقین کچریئی تاسی رشتینی پا دی خبره کې چې دا قرآن نبی رسول الله د ځان نه جوړوي. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاسْ کچری اونکو تاسو دا کار ولن تفعلوا او هیچ چری نشی کولی فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَاسْ اویرگئی دور خغینا وَقُودُهَا النَّاسُ چه خشاک داغی خلق دی والحجارة او گٹی د جهنم اور دومره گرم دی چې گٹی هم سیزی اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین د فاره د کافرو وبشر الذین او زیر ورکای کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي ان لهم یقینا د دوی د پاره جناتین جنتون دي تجری بیگی با من تحت الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه کلما هر کله رزقو چې رزق ورکړی شي دوی ته منها تدینا من ثمرة سمیوه رزقا د پاره د خوراک قالو نوای بدوی هذا الذي دا خو خغه میوه ده رزقنا چې راکړی شوی مونږ ته من قبلو مخکې په دنیا کې و اوتو ور بکړی شي دوی ته به دا میوې متشابهن فرنګ کې یو شان او په خوند کې بل شان ولهم دوی د پاره فیا په دې جنت کې ازواجن بیبیانی بوی مطهرتن فاکی کڑی شوی وهم او دوی با فیا فدی جنت کی خالدون ہمیشوی. ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی لا یستحی باک نکوی ان یضربا چی بیان کڑی مثلا ما یو مثال د مثالونو نا بعوضتن د ماشی فما فوقها یا پورته د ماشی نه په وړوکوالي کې د ماشی نه د وړوکې څیز ولې نه وي خو چې حق پې ښکاره کېږي الله بیان کوي. فاما الذین فسخا کسان آمنو چې ایمان راوړی دی
فیعلمون پس دوی پویږي انه الحق چې یقینا دا مثال حق دی من ربهم د طرف د رب د دوینا واما الذین او کسان کفرو چې کفر کړی دی فیقولون پس دوی وایي ماذا اراد الله س اراده کړي الله تبارک وتعالی بهذا مثلا پدی مثال سرا یضل به ښکار کوي پدی سره گمراهی کثیرا د ډیرو خلکو ويهدي او هدایت کوي به پدی مثال سرا کثیرا ډیرو خلکو ته وما یضل به او نو گمراه کوي پدی مثال سرا الا الفاسقین مگر نافرمان الذین دا فاسقین کسان دی ینقضون چې ماتوي عهد الله لوزونه د الله تبارک وتعالی من بعد میثاقه ورستو د مضبوط والی دا غینا ويقطعون او فریکوي ماخ احکام امر الله چې حکم کړی الله تبارک وتعالی به پاغي باندې ایو صلات د پی وسوالی الله چې د کوم کارونو د پی وسوالی حکم کړی هغه دوی ماتي ويفسدون ورانه کوي فی الارض فزمکه کې اولئک دغه کسان چې دي هم الخاسرون هم دوی دي تاوانیان کیف تکفرون سرنگ تاسو کفر کوي بالله فالله تبارک وتعالی باندې وکنتم او وی تاسو امواتن نش فاحیاکم نشته کړی تاسو د نشته کړی پیدا کړی ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو ثم یحییکم بیا بجوندی کی تاسو فورز د قیامت ثم الیه بیا بدغ الله تبارک وتعالی طرف تا ترجعون تاسو واپس کړی شئ هو الذی الله تبارک وتعالی خذات ته خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو د فائدې د پاره ما خغسو فی الارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول ثم استوى بیا قصدکو الى السماء اسمان تا فسواهن فز برابر کړ دی لرا 7 سماوات و اسماننا وهو او د الله تبارک وتعالی بكل شيء علیم په هر سیز باندې فو دی واذ قال ربک هر کله چې او فرمایل ربستا للملائکه فرشتو ته انی جاعل یقینا ز پیدا کونکې ما فی الارض فزمکه کې خلیفتن یو خلیفہ قالو نو او فرمایل پرشتو اتجعلو آیا پیدا کئی تو فیها پدزمکه کی من خغسوک یفسدو چورانے بکوی فیها پدزمکه کی ویسفک الدماء او توی بوینی دیوبل ونحنو او مونگا نسبحو تسبیح بیانو بحمدکا سردستائنستا ونقدس لکا او پاکی بیانو تالر دناکارو صفتننا قال او فرمایل الله تبارک وتعالی انی یقینن زچما اعلمو فوئما ما پایس باندې لا تعلمون چې تاسو فی نفوئیږئ وعلما وی خودل آدم الاسماء آدم علیہ السلام ته نمونه
کلها د ټولو سیزونو یعنی بقدر ضرورت چې کم سیزونو د هغې آدم علیه السلام او فرشتو ټولو ته په یو ځای نومونه وښودلی شو. ثم عرضهم بیا پیش کو دی لرا علی الملائکتی په فرشتو باندې فقال فرمایل الله تبارک وتعالی انبئونی خبر را کئی ماتا باسماء هؤلاء په نومونو د دې سیزونو باندې یعنی دا کم سیزونه چې ما درته وښول د دې فواید څه دي نو فرشتې خو څه خوراک څښاک نه کوي هغې ته د هغې څه پته لګېدله. ان کنتم صادقین کو چرې تاسې رښتیني قالو نو فرمایل فرشتو سبحانک پاکی د تعالی را لا علم لنا نشته علم مونږ ته الا ما علمتنا مگر هغه چې تا مونږ ته ښودلی دی انکا یقینا تو انت العلیم الحکیم تفوی او حکمتن والی. قال فرمایل الله تبارک وتعالی یا آدم اے آدم انبئهم خبر ورک دوی ته باسمائهم په نومونو د دې سیزونو باندې فلما فظهر کلا انبأهم چې خبر ورکو دوی ته باسمائهم په نومونو د دغه سیزونو قال فرمایل الله تبارک وتعالی الم اقل لكم آیا نو ویلی ما تاسو ته انی اعلم یقینا زه ډیر پوهیم غیب السماوات په پټو د اسمانونو والارض او د ځمکې واعلم او پوهیم ما پایس باندې تبدونا چې تاسو ښکاره کوئ وما پایسو کنتم تکتمون چې تاسو یې پټوئ. وَإِذْ قُلْنَا هر کله چې فرمایل مونږه للملائکتی فرشتو ته اسجدوا سجده وکئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا پس دوی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس اونکړه ابا انکار وکړو واستكبر او لوی وکړه وکانا او شده من الکافرین د کافرینونا. وقلنا اویل مونگا یا آدمو اے آدما اسکن اوسا انتا تو وزوجکا او بیبستا الجنتا پا جنت کی وکولا او خری منها د دینا رغدن پریوانا بیبینا دو حوا بیبی مراد ده د آدم علیه السلام بیبی حیث شئتما کم ځای چې خوښی شي ستاسو د دواړو ولا تقربا او مه نږدې کیږئ دواړه هذه الشجرة دې ونې ته یو بوټی ورته وښولی شو چې دا قسم بوټی به نه خورئ فتکونا یعنی کو چرته نږدې شوی نو فتکونا فشی به دواړه من الظالمین د ځان نه درجې کمونکي فازلهما الشیطان پس وښویول دې دواړو لره شیطان عنها په سبب د دې ونې سره فاخرجهما نو پس ویستلي دا دواړه مما د هغې ځای نه کانا چې ودوی فیه په هغې کې وقلنا اوی مونږه اهبتو کوشئ بعضکم بعض استاسونا لبعضن د نورو بعضو د پاره عدوون دشمنان بوي ولکم او استاسو د پاره فی الارض پزمکه کې مستقر زید قراری بوي ومتاع او سامان الہین تر یو وقت پوری. فتلقا پس ازدکڑی آدم علیہ السلام من ربی درخفلنا کلمات یوسو کلمی نا آغای والوستی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا دغ کلمات الوستل فتاب علیه نو پس مهربانی وکړی الله تبارک وتعالی په د باندې
انه یقینا دغه الله تبارک وتعالى هو التواب الرحیم هغه توبه قبلونکی مهربان دی. قلنا اوی مونگا اهبتو کوشی منها د دې جنتنا جميعا ټول فاما یاتینکم فسکو چرتراشی تاسو ته منی زما د طرفنا هدن سه هدایت فمن تبع فس چاچی تابیداری وکړه هدایا د هدایت زما فلا خوف علیهم فس نبیر په دی باندې ولا هم یحزنون او نبدوی غم جنشي والذین اوخا کسان کفرو چې کفر کړی دی وکذبوا او نسبت د دروغ کوي بآیاتنا آیاتونو زمونږ ته اولئک دا کسان چې دي اصحاب النار خاوندان د اور دي هم دوی با فیها په دې اور کې خالدون همیشه وي. دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ. تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېر مننه. والسلام.